د ماسپخیم د جمع نه وړاندې د څلور رکعاته سنت اونه کړی شو، نو چې جمع وشي نو اول 2 رکعاته سنت پکاري که 4 رکعاته سنت پکاري. دي کې صحیح مسله کومه ده؟ یوه به دا مسله بیان شي، دویمه به دا مسله بیان شي چې دا د کم فرض منځونو نه وړاندې سنت دي، لکه د جمعې د منځ نه مخکې 4 رکعاته سنت دي، د ماسپخیم د منځ نه مخکې 4 رکعاته سنت دي، او د سحر د منځ نه مخکې 2 رکعاته سنت دي. دا سنت که چا د ټیم د داخلېدو نه وړاندې وکړه نو آیا دا سنت شوي دي که نه چې ټیم داخل شي واپس به کوي؟ بله دا ده چې ټیم خو داخل شوی خو لا اذان نه دی شوی او دا سنت دی وکړه، نو آیا دا سنت شوی دی که د اذان نه بعد به بیا کې؟ دی کې صحیح مسله کومه ده؟ یو را سره دا وپېژنئ. درېیمه مسله به دا بیان شي چې کله سړی د فرض مونځ نه فارغ شي که نه، نو دی د باقي سنتو کولو دپاره یا د نفلو کولو دپاره د خپل ځای بدلوي، یا وروسته راشي یا مخکې لاړ شي یا ښي طرف ته شي یا ګس طرف ته شي. آیا دا عمل د اجر قابل دی که نه او د دې څه حکم دی؟ دا 3 ضروري مسلې را سره په دې ننني کلیپ کې وپېژنئ. ګور اوله مسله دا ده که د ماسپخیم د جمع نه وړاندې چانه 4 رکعاته سنت پاتې شو، نو چې د ماسپخیم جمع وشي نو که ته 2 رکعاته سنت مخکې کې او که 4 رکعاته سنت مخکې کې، هیڅ مکروهوالی او هیڅ وبال پکې نه راځي. علما صرف دومره ذکر کوي چې تا نه لومبنی ترتیب وران شوی دی چې دا 4 رکعاته سنت مخکې پکاري، نو دا دویم ترتیب مه ورانوه، د جمع پسې جوخت 2 رکعاته سنت وکړه، هغې نه پس 4 وکړه. خو ما درته وویل چې ګورئ که چا 2 مخکې وکړه او که چا 4 مخکې وکړه نو دلته مکروهوالی او هیڅ وبال او ګناه پې باندې نه راځي. دا مسله خو ختمه شوه. دویمه مسله دا ده چې د کم فرض منځونو نه وړاندې سنت دي که نه، نو که دا سنت چا د ټیم نه مخکې وکړه نو دا یاد ساته چې دا سنت نه دی شوي چې ټیم داخل شي نو دا سنت به بیا کوي، ځکه د مونځ دپاره شرط چې دی دا ټیم داخلېدل دي. اذان د مونځ دپاره شرط نه دی، سنت موکد دی خو شرط نه دی. که ټیم داخل شوی او اذان لا نه مو شوی چا دا سنت وکړو نو سنت یې شوي دي. اگر چې بهتره دا ده چې د اذان نه بعد دی دا سنت وکړي، دا بهتره ده. خو که اذان لا نم دی شوی خو ټیم داخل شوی دی او چا دا سنت وکړو نو سنت بالکل شوي دی او د اذان نه بعد راګرځولو ته ضرورت نشته. خو که چا د ټیم نه وړاندې کړي دي نو ګورئ دا سنت نه دي شوي چې ټیم داخل شي بیا به کوي. او دا تپوس اکثر د عرب ممالکو دا مسافر منګ نه کوي چې هلته د جمعې لومبی اذان چې کم دی د ټیم د داخلېدو نه وړاندې کېږي. زموږ په دې ملکونو کې د جمعې لومبی اذان د ټیم د داخلېدو نه پس کېږي، نو د جمعې د مونځ او د ماسپخیم د مونځ یو شان ټیم دی، یو ټیم دی. نو چې ټیم نه داخل شوی دغلته لومبی اذان وشو که نه، نو ګورئ تاسو به سنت نه کوئ ځکه دا سنت د ټیم نه مخکې دي. چې ټیم داخل شو دا سنت به تاسو بیا کوئ. نو که تاسو وایئ چې څنګه ټیم داخل شي نو هلته خطبه شروع شي نو د سنتو موقع موږ ته نه میلاویږي، نو چې تا ته د سنتو موقع نه میلاویږي نو ته سنت مه کوه، مخکې د جمعې مونځ وکړه، د هغې نه بعد چې کوم سنت دی هغه وکړه، او بیا چې را تا نه کوم 4 سنت مخکې پاتې شوي دي بیا څه وکړه؟ بیا دغه سنت وکړه. 2 مسلې شوې. درېیمه مسله دا شوه چې کله سړی د فرض مونځ نه فارغ شي که نه، نو د باقي سنتو کولو دپاره یا د نفلو کولو دپاره دی دا ځای بدلی. نو دا عمل مستحب عمل دی او دا په حدیثو سره ثابت دی. نبی علیه السلام مبارک ارشاد دی چې تاسو د فرض مونځ نه فارغ شئ نو یا ښي طرف ته لاړ شئ یا ګس طرف ته لاړ شئ یا مخکې لاړ شئ یا وروسته لاړ شئ. خو ګوره بعضې کس زور لګولی دا په هغه وخت کې چې تا ته ماحول برابري نه څوک په تکلیف کې چول پکار دي، نه ځان په تکلیف کې چول پکار دي، او نه دا چې تا نه چاپېره خلک په زه ولاړ دی او ته خامخا زور لګې چې ځای بدل کړي. نو بعضې کس داسې وي چې هغه دا زور لګولی چې زه دا ځای بدل کړم او یا مخکې لاړ شم او یا وروسته، حالانکې ماحول ورته برابر نه وي. نو چې ماحول نه برابر نو بیا په دغه خپل ځای ودرېږه، دا مستحب عمل دی چې وخوځې، خو چې د خوځېدو موقع نشته نو په خپل ځای ودرېږه، خامخا ځای مه بدلوه. چې دا یو څو ضروري مسلې وي مال چې د ملګرو سره بیان کو، تاسو یې لازمي ملګرو ته شیر کړئ چې موږ او تاسو له پې الله اجر راکړي. وصلی الله علی النبي الامین.